وکا آسان حساب را سره وکا نو خصوصا صاحب استطاعت او مالداران ډیری صدقې ورکوي چې حساب کیږي نو چې ډیری ورکړي نو الله به راله د هغې بدلې راکړي چې کم مال دې ورکه په دنیا کې د الله په نوم د دې به د قیامت په ورځ تاله الله حساب درکوي او چې کم دې پرېښودو نو د هغې به ته الله له حساب ورکوي نو ډیره ګرانه معامله به الله دې مونږ ټولو ته اسانه کړي او الله دې زمونږ په زړه کې دا فکر پیدا کړي چې د الله مخې ته به ودرېدل غواړي د الله مخې ته به حاضري وي او د الله په دربار کې به حاضري کیږي او د الله مخې ته به ودرېږو بهر صورت زمونږ مسجد ته تبلیغي جماعت هم راغلی دی او تاسو ته علم هم دی چې تبلیغي اجتماع چونکې د څه علاقو هغه شروع ده اوس فی الحال او زمونږ د علاقو اجتماع چې ده هغه غالبا را روان زیارت ورځ ده شروع په ورځ به خلق تک کوي غالبا او د زیارت په ورځې نه به اجتماع شروع کیږي را روانې شروع ورځې نه به تک کیږي دا ډیر دا تبلیغي محنت دا په دنیا کې یو عالمي محنت الته چې سړی هغه ګڼه ویني هغه حالات ویني ټول په خوشي بیابان کې پراته خپل ټینټونه یې لګولي خپل روټۍ خوري خپلې کپړې او خپل ټینټونه یې لګولي بې لالچه تلي او هلته ناسي شپه ورځ د الله ته دعاګانې کوي او الله ته اوازونه کوي دا ډېر لوی محنت دی دیني چې ټول په ټوله پکې حاضري وکړو حاضري ورته وکړو که نور اس نه وي نو چې سړی په دومره لویه جمع کې وایي الله اکبر د دې نه بله غټه جمع خو به سړي ته په حرمینو کې نصیب کیږي چې سړی حج له لاړ شي یا عمرې له لاړ شي د دې پسې بله غټه جمع به تاسو دومره جمع نه لیدلي چې په لکونو خلق وایي الله اکبر چې د 5 لاک خلقو امام وی الله اکبر شاته پسې 15 لکه خلق وی چې الله اکبر او دغلته ته مونځ کې او بیا دعا وغواړې چې الله معاف مې که الله دې ځای ته راغلی یم پیسې خپلې دي ټینټونه مې خپل راوړي دي کرایه مې خپله ورکړې ده او الله دلته مې حاضري کړې ده کله پې باران راشي کله پې څوک د پاسه خپې کیدي مونږ خپله یو ځل لیمتلي باران راغی ټینټونو کې اوبه څومره مشکلاتو سره سامنا کیږي دا مشکلات ټول الله ییني او د دې به بدلي ورکوي نه ده معلومه اخیره ورځ هغې کې دعا کیږي په لکونو خلقو علما صلحا طلبا عوام سپین روبي دې ټولو داسې چې 6 لکه 7 لکه خلقو الله ته لاس نیولي او دعاګانې کوي نو دا ډېره قیمتي موقع ده ګورې دا ډیره موده پس بیا راځي ځکه وامه دا ډیره ښه موقع ده او ډیره موده پس راځي مال ته ګورئ هېڅ شي ته مه ګورئ په دې پیسې لګول دا د الله په دین لګول دي مال ته مه ګورئ چې دې کې ټول په ټوله باندې حاضري وکړو او دا تبلیغي جماعت چې م راغلی دا جماعتونه یې خواره کړي دي نو دا د دې اجتماع دپاره خواره کړي دي چې دا ګشتونه وکړي او دې اجتماع دپاره تیاری وکړي دې دپاره خلقو ته دعوت ورکوئ د نن نه څوک ته سره میلاویږي یاره داسې غټه اجتماع را روانه ده چې حاضري پکې وکړو الدال علی الخیر کفاعله چې څومره خلقو ته دې ویلي دی او هغه ستا په خوله لاړل هلته به نیک اعمال کوي الله به د هغې مره اجر تاله درکوي نو د دې نه الله ډېر خیرونه خورئ ټولې دنیا ته نو چې ته تلی او دا لپې دي پکې نیولي اول تاسې کښېنئ په هغې ډاک کې به ناستې وایي الله زه خو راغلی یم چې د دې دا اجتماع قبلی او دنیا ته تې څه خیرونه ورکوي نو الله ما ته پکې حصه وکړه او چې دا په عملنامو کې لیکي نو الله ما پکې م ولیکه دومره غټ اجتماع را روانه ده نو چې ټول په ټوله ورته حاضري وکړو دا عبس مه ګڼئ تبلیغی محنت په وجه باندې لوی انقلابات رالل دې ملک کې دې ټوله دنیا کې تاسو وګورئ مونږ ولیدل وم کتل مونږ ولیدل چې څومره انقلابات رالل یو عالم خبره کوله اوس وفات شوی د تبلیغي مرکز ته راغلی او د کویټې نه مولانا عباس صاحب رحمت الله علیه علماو ته کارګزاري اورولوي مونږ یو ځای ته لاړلو یو ملک ته
هلته وي داسې شاړه علاقه و هغې ته تشکیل شوی وی دی محلې خلق راغی وی چې دلته تبلیغي جماعت ډېره موده مخکې راغلی و د مدرسې بنیاد یې ایښی وی چې راځئ هغه مدرسه به وینو وی مونږ روان شول وی داسې دنګ دنګ واښه ماشومان نه ښکارېدل او د تلاوت اواز خو به اورېده ماشومان واړه و د واښه تېنه دنګ دنګ و دنګ دنګ او دا اوازونه راتلل وی چې ورلو ځمکه کې تیخانه کې دندی د مدرسې بنیاد یخی یو تبلیغي جماعت تللی بیا راغلی وو او ماشومان پکې حافظان پیدا کېدل وی چې مونږ هلته وله دی کې یو کس نمراله وی چې پورې طرف ته محله ده هلته خلقو ایمان راوړی دی خو نومونه یې د غیر مسلمو دی هغه وله بدلول غواړي نومونه وله بدلول غواړي چې نومونه یې د مسلمانانو شي ایمان یې راوړی دی خو وی اورېدل چې د پاکستان نه جماعت راغلی خلق وی تبلیغ څه وکړل په ټوله دنیا کې ته نن د هغې کردار وګوره خلقو له مونځونه نه ورتلل خلقو له جنازې نه ورتللې خلقو له د مانځه صحیح طریقه نه ورتلله وی چې ایمان یې راوړی دی خو هغې له نومونه بدلول غواړي او مونږ واورېدل چې د پاکستان نه جماعت راغلی وی ما وی چې زه ځمه وی امیر صاحب چې یوازې به نه ځي ځان سره به ملګری نیموالی وی زه روان شوم مولانا عباس صاحب رحمت الله علیه خبره کوله الله دې قبر د جنت د باغچو نه باغچه وګرځي اوس وفات دی هغه به یې پکارېږي وی چې روان شولو هغې محلې ته نږدې شو نو وی هغه ټول نارینه او زنانه راوتي و داسې په لینډ کې ولاړو استقبال یې زمونږ کو چې دا تبلیغي جماعت راغلی دی او په دې کې یو عالم راغلی دی دومره د بار خلق تږې ناست دی چې څوک به راشي وی چې ورللو په لیڼو استقبال ته ولاړو وی چې ورللو نږدې وی ما پکې یو هلک له نوم بدل که ما ورته وی چې ستا نوم به یي زبیر صحابي نوم دی زبیر رضی الله تعالی عنه ما ستا نوم به یي زبیر وی هغې ماشوم به وی چې دوبیر ما چې نه دوبیر نه زبیر هغې ماشوم بیا وی چې دوبیر ما چې نه ماشومه دوبیر نه زبیر وی چې د هغه په خوله رالو چې زبیر وی هغې ماشوم چغې کړلې او ټوله محله په جړا شو وی داسې جړل وی مونږ ورته وی چې دا ولې جاړئ وی چې چرته مونږ او چرته د صحابو نومونه مونږ ته میلو شو زما په کور کې د صحابي نوم میلو شو زما په بچي باندې د صحابي نوم کېښودو دا جړا ځکه راځي چې د صحابي نوم ته ګورو خپل کور ته ګورو نو داسې خلق دی نو دا یو عالمي محنت دی او دا موقع کله ناکله په لاس راځي څه پته لګي آینده اجتماع راځي یو یا نه یو نو دا ښه په کثیر تعداد کې یوه لویه اجتماع ده دعوتونه شروع دي هر سړي له پکار دي چې د نن نه د هغې دعوت شروع کړي او ځان سره یوازې نه ځان سره نخلص ملګري دغې ځای ته بوځي او هغې اجتماع کې شرکت وکړي رب العالمین دې د عمل کولو توفیق راکړي وآخر دعوانا ان الحمد لله